محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أثنيت على نفسك، اللهم لا أثني ثناء كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. الله لكم خدمت دې پولیس محترم او د کلیوانو قرآن کړی دی. الله دا خدمت د دیو او زمونږه او د ټولو مسلمانانو د مرګ پورې نصیب کړي. الله د دیو په دې عمل کې قبولیت پیدا کړه. الله د دنیا او د آخرت د خوشحالو سبب یې دیو لم وګرځوه. الله موږ راجمع شو لستا په کتاب باندې د قرآن او د سنت دا خدمت د دنیا او د آخرت د هرې پریشانۍ نه د هر غم او د هر هم نه نجات وګرځوه. الله په دې باندې موږ استقامت راکړه. الله تا د علماو نه وعده اخیستې چې لتبیننه ولا تکتمونه، قرآن به بیانوئ او دا به پټوئ نه. الله دا سخت وعده ده. الله د دغه وعدې مخالفت کوونکي موږ وګرځوه. الله موږ له توفیق راکړي د قرآن د صحیح بیان او هغه نه د خپلې رضا لپاره وګرځوه. باقي راته اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړه. الله دا کلی او دا علاقه دا د علم ده، د علماو ده. الله د دې علماو په منځ کې قرآن او په سنت باندې کامل مینه او محبت نصیب کړي. الله دې د هر قسمه نفرتونو نه، د بغضونو نه، د عداوتونو نه او د شیطاني وسوسو نه او د حسدونو نه محفوظ وساتي. الله د دې د علمي جدوجهد د قرآن خدمت الله تا قیامت وګرځوه. الله تا پشت تر پشت وګرځوه، نسل تر نسل وګرځوه. الله دا علما چې په کوم مقصد د قرآن باندې لګېږي، الله د دې په محنت کې، د دې په علم کې او د دې په عمرونو کې زیادتونه راوړه. الله د دې عوامو، د دې مسلمانانو کورونه د خیر او خوشحالۍ نه ډک کړه. څوک بیماران یې الله صحت کامله ورله ورکړه. څوک ضرورتمند دي الله ضرورتونه یې پوره کړه. څوک بې اولاد یې الله نیکان او صالحان اولاد له ورکړه. څوک قرضدار یې الله د قرضونو نه خلاص کړه. الله په موږ باندې د خیر او د رحمت باران راووروه. الله د ضرورت د قدر او د حاجت باران را باندې راووروه. الله د زلزلو نه او د طوفانونو نه او د نورو عذابونو نه الله محفوظ وساته. الله دا وطن د اسلام او د ایمان او د قرآن لپاره آزاد دی. الله په دې کې زموږ په ژوند کې د قرآن قانون نافذ وګرځوه. الله د دې هر قسمه د سرحداتو حفاظت وکړه. الله د مسلمانانو زړونه ستا په کتاب او په سنتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جمع کړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك